تفسیر ابن کثیر کې راغلی دی 21 سپاره کې داود علیہ السلام خدای پاک ته عرض وکړو یا الله ان نعمک قد کثرت علی یا رب ستا نعمتونه ما باندې ډیر زیات شو وقد عجزت عن شکرها او زه د هغې د شکر نه عاجزه یم فان شکر النعمت نعمت اخرى د نعمت شکرانه خو بیا نعمت دی نو ته چې وی یا الله ستا ما سره دا احسان دی زه ستا شکر ادا کوم په دې باندې زه ستا شکر ادا کوم نو خو دا د شکر توفیق چې د خدای پاک درکو نو دا بیل نعمت شو بیا به د دې دپاره بیل شکر ادا کې بیا چې د لکم توفیق درکې دا بیل نعمت شو نو داود علیہ السلام وی اللهم انی قد عجزت عن شکرک یا الله زستا د شکر نه عاجزه شوم نشم ادا کولی الله پاک جل جلاله د طرفه وحی نازله شوه یا داود الان قد شکرتنی اے داود علیہ السلام الان قد شکرتنی اوس تا زما شکر ادا کو ته چې دا اقرار وکړي چې یا الله زه ستا شکر نشم ادا کولی ډېر زیات نعمت اول بنده صرف ځان ته وګوري په وجود کې وګوري نو دی د دې نعمتونو شکرانه هم نشي ادا کولی الان قد شکرتنی اوس ته د شکر حقیقت ته ورسېدې د الله پاک جل جلاله په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت څه دی د الله په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت د الله پاک جل جلاله دا قرآن شریف دی چې مونږ او تاسو ته نصیب کړی دی قرآن شریف د قرآن شریف نه لوی نعمت نشته